السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. منځونو کې ټول نگران منځ سحر منځ دی، ځکه شیطان زور لګوي چې انسان خپل ورځې ابتدا د الله د نوم نه اونکي. ځکه تاسو ګورئ سحر منځ کې خلک ډیر کم وي. آیا تاسو ته دا معلومه ده چې دی سحر منځ دا کوم 2 رکعاته چې دي ټول نه مختصر منځ دی، د دې بدله کې الله رب العالمین انسان له 6 انعامونه ورکوي. اول انعام دا دی، بخاری شریف کې حدیث دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا 2 یخ منځونه وکړل، یعنی سحر منځ او د مازیګر منځ، نو دی به ضرور جنت کې داخليږي. غټه فائدہ یې دغه ده. دویمه فائدہ یې دا ده چې چا سحر منځو کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله د ذمہداري واغسته، یعنی الله چې د چا ذمہداري واخلي هغه ته بیا هیڅ نقصان نشي رسوله. درېمه غټه فائدہ یې دا ده چې کوم سړی ماسخوتن منځ وکي او بیا ودشي او بیا سحر منځ لا راپاسي، نو دا داسې ده لکه چې د ټول شپه عبادت کې تیر کړي. څلورمه فائدہ دا ده، الله نبی فرمایي سحر دا 2 رکعات سنت چې کوم دي دا د ټول دنیا نه او دنیا کې چې سدي دي ټول نه بهتر دي. پنځمه فائدہ دا ده چې سحر منځ کې فرشتو ډیوټي بدليږي. کوم فرشتي چې شپې راغلي هغه سحر منځ کې زی، نو چې د انسان منځ په حالت کې وګوري نو به الله ته ګوي ورکړي چې الله ستا بندا ستا عبادت کې منځ ته ولاړو. او شپږمه فائدہ دا ده چې الله رسول پیغمبر خوږ نبی دا دعا کړدا چې یا الله سخ سحر منځو کې د هر کار کې برکت واچي، نو څوک چې سحر منځو کې د هر کار کې برکت وي، بیا نو زمارونو مولا پکار ده چې خپل دا خوب قربان کو او سار دا کوم اهم عبادت چې ده ټول نگران مسجد کوم ده دا مونږ ادا کو. والسلام.